ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق. دیوی د مشهور ادلو د بطلان د تسلسلنا برهان التطبیق. برهان التطبیق دی څه شی دی طالبه؟ تسلسل چور باندې موږ باطلو نو 50 سره باطلو په برهان التطبیق سره. اغه برهان التطبیق سره کم دی ځل عبارت کوئی تاسو ته زنو وضاحت کومه. تاسو ګورئ ورته وهو ان تفرض دیوی اغا برهان التطبیق داده چه تبا فرض کی من المعلول د معلولنا د چانا دالان دی ناکت مناسب وی مراد د معلولنا سشه ده الصادر اليوم حدیث یومی ده مثلا دا اس حادث دا دین بچه ده تفرض کی د معلول آخرنا الى غیر النهایت فی الماضی جملتن تر غیر نهایت پوری په جانب د ماضی کی جملتن یو سلسله به د حادث یومینا په جانب د ماضی کی فرض کی امداسه مخ کی ومما قبله بواحد مثلا الى غیر النهایت جمله اخرى بیا به دسه کارو کی چې د دیو نمخ کی ببل را واخل دا غینه به یو بل سلسله فرض کی نو ثم نطبق الجملتين بیا بد دی جو جملتين په درمیان کې تطبیق وکي په دې طریقه چې بان نجعل الاول من الجمله الاولى وبغرزه اول د جمله اولا نه بازاء الاول من الجمله الثانيه والثاني دویم به وغرزه بالثاني دویم به د دویم په مقابل کې وهلم جرا سلسله بمدا سره روانه. فإن كان بإزاء كل من الواحد من الأولى كو په مقابل دا هر واحد دا اولنی کې واحد من الثانیه نو كان الناقص كالزائد ناقص پشان د زائد شو وهو محالنا وإن لم يكن كنوين فقد وجد في الأولى اول کې موجود چا اغه ما لا يوجد بإزاء شيء في الثانیه نو فتنقطع الثانیه نو دویم کې انقطاع راغله او تناهی پکې راغله او د دین لازمیږي تناهی د اول لانها لا تزيد على الثانيه ځکه قانون دا دی چې دا دویم نه سوا کیږي په د اول باندې الا بقدر متناهن مگر په قدر متناهی سره او نو دی وی زائد په متناهی باندې نو وزاهد على المتناهی بقدر متناهن يكون متناهيا بالضروره زائد په متناهی بقدر المتناهی نو اغم سشي متناهی وی ضرورتن دا عبارت آسان ده طالب اگران نه ماته وګوري دغه حادث یومی ده مثلا اوس دارا پیدا شو اوس تبرا اولګيږي دغه حادث یومی نه به دو سلسله فرض کی د یوې سلسله ته ومنګ او تاسو سلسله الزائد ویو بل سلسله ته سلسله الناقص ویو صحیح ده یو به اوس د حادث یومی نه فرض کی دا یو سلسله او یو به د دې نه وړاندې چې کوم بل د دغه نه فرض کی نو دا سلسله به مخکې رواني په جانب د ماضی کې چې دا اوس د حادث یومی نه فرض کړي دا او د دې حادث یومی نه چې مخکې کومه سلسله ده نو هغه به رواني په جانب د ماضی کې نو ته چې دا دو سلسله ته فرض کړلې نو اوس راولګيږي طالب بدل تبس چلو کې ته تطبیق وکي تطبیق په دې طریقه وکي الکا دا یو سلسله الزائد دا بل سلسله الناقص دا یو سلسله الزائد ولې دا ځکه دا اوس د حدیث یومی نه فرض کړي دا او دا بل سلسله الناقص واغه د لګ مخ کې فرض کړي و حدیث یومی نه نو اوس د هر یو فرد په مقابل کې د حادث د سلسله ناقص نه یو فرد به وی د چانا د سلسله زائدنا یعنی د دې په مقابل کې به یو فرد د دینه ویم دا سلسله بم د رواني مخ کې بازي نو چې مخ کې بازي نو یا په مقابل د هر یو فرد د سلسله الناقص کې هر یو فرد چا د سلسله الناقص نه د سلسله الزائد په مقابل کې به هر یو فرد پیدا کیږي یا بن پیدا کیږي کچیر تا داسې وا چې د سلسله الناقص نه هر یو فرد په مقابل د سلسله الزائد کې وو
نو بیا خو طالبه خلاف المفروض راغله. ولې؟ ځکه دا یوه سلسله تا فرض کړې وه سلسلة زائد او بله دې فرض کړې وه سلسلة ناقص، و چې د دې ناقص نه هر یو فرد په مقابل د هر یو فرد د چا کې شته دی، د زائد کې شته دی، نو خو یو د زائد نه شوله او بله څه شی نه شوله؟ ناقصه نه شوه. نو چې یوه زائده نه شوه بله ناقصه نه شته، سره د دې نه چې تا ابتدا نه یو سلسله د ناقص فرض کړې او بله سلسله د زائد فرض کړې وه، نو خلاف مفروض راغی او خلاف مفروض هم د دوی په نظر ناروا دی. نو څه چل وکړئ؟ یا به داسې چل وکړي وبوئ چې د په مقابل د سلسله زائد کې دا یو فرق خو چې هغه سر ته راورسېله دا سلسله ناقص هم، نو اوس د دغې فرد د سلسله زائد کې د دې سلسله ناقص نه مقابل نشته دی. دا زائد په همدې جوړیږي چې مقابل نه لري. ټیک شوه؟ نو چې د دې سلسله ناقص نه په مقابل د دغې فرد کې چې دی څه شی نشته دی؟ یو فرد نشته، نو طالبه اوس دا یوه سلسله ناقص شوه او دا بله سلسله زائد شوه. نو چې یوه سلسله زائد شوه، خو دې ټکي ته سوچ کوه، دا یوه سلسله د زائد شوه، دا سیوا شوه په ده باندې، دا سیوا شوه په چا باندې؟ خو دا زیادت د سلسله زائد چې راغی په دې سلسله ناقص باندې، نو دا په اندازه معینه راغی که غیر معینه؟ په معینه اندازه راغی چې یو دی. څه چې دی طالبه؟ یو پر د دې سوا دی په دې باندې. ټیک شوه؟ او د دې د مقابل نه په دې کې څه شی نشته دی. او قانون مونږ او تاسو دلته په دې کتاب کې وویلې چې لازمیږي څه شی طالبه؟ هله لأنها تزيد على ثانیة، دا سوا کېږي په ثانیې باندې، دا زائد راځي، زائد د په چا باندې؟ په دې بله سلسله باندې، علی المتناهي. په چا راغی؟ او زائد طالبه زائده بقدر متناهن یکون متناهینا، کوم یو شی چې یو په بل باندې سیواوي، او دا سیواوالی او زیادت په اندازې متناهي سره، اندازه متناهي په معلومه ده که نه؟ نو زائد په متناهي باندې په اندازې متناهي هغه هم متناهي وي. نو معلومیږي دا چې دا سلسله چا؟ هله د زائد د هم څه شی فرض کړله؟ متناهي. دا یوه خو متناهي وه، ځکه د دې نه خو اخوا ته بل فرد نه و چې هغه ته برابر کړي د سلسله زائد سره. نو چې دا متناهي وه، نو دا زائده سلسله په دې بلې سلسلې باندې زیاته شوه په اندازې متناهي سره چې هغه یو دی. او زائد په چا باندې؟ په سلسلې متناهي بقدر المتناهي، هغه متناهي وي. هغه هم څه شی وي طالبه؟ نو سلسله د زائد د هم متناهي شوله، او تا د اول نه دا سلسله فرض کړې وه غیر متناهي، نو خلاف المفروض راغی. نو د دې وجې نه دوی وایي تسلسل څه شی دی؟ دا باطل دی. اوس په پوه شئ په دې باندې؟ بیا اوس عبارت ته وګورئ. د مشهور ادله او د برهان التطبیق نه، یعنی د بطلان د هغې نه، هغه دا دی چې ته به فرض کې د معلول اخر نه چې حادث یومي دی دوه سلسلې الی غیر نهایه جملتن و مما قبله، او د دې نه وړاندې، یعنی د حادث یومي نه چې ته یوه سلسله فرض کړې ده، نو د دې نه وړاندې به چې دی یوه سلسله فرض کې بواحد مثلا الی غیر نهایه جمله اخرى، یو بله جمله به فرض کې، او د یوې ته به ووایي سلسله زائد او بلې ته به ووایي سلسله ناقصه. بیا به داسې کار وکړي چې ثم نطبق الجملتین، بیا به تطبیق په مابین د دې دو سلسلو کې سره وکړي. بیا ان تجعل چې وبګرځئ اول د جملې اولا نه بإزاء الاول من الجمله الثانیه، یعنی په دې سلسله زائده کې چې کوم اول دی دا به په مقابل کې د چا د سلسلې ناقص هغې کوم اول و، دا به د هغې په مقابل کې وثاني بالثاني همداسې سلسله به روانې وه هلم مخکې به پسې ځه، دا به بیایي. نو فإن کان دی وی که چرته و بإزاء کل واحد من الاولی واحد من الثانیه، که داسې پېښ شه چې د دې اولني د هر یو فرد په مقابل کې واحد من الثانیه موجود و، هغې کې مو دې کې مو، نو بیا په دغه صورت کې کان ناقص ناقص جوړېږي که زائد وهو محالنا، ناقص که زائد دی وهو محالنا، او دا څه شی دی طالبه؟ محاله ده. وإن لم يكن كچر نوا، نو فقد وجد في الاولى، نو په اول کې موجود چې ما لا يوجد بإزائه، هغه چې د دې بل په مقابل کې نه دی موجوده. اول کې شته سلسله زائد کې، او په دویم کې نشته دی چې سلسله ناقص ده. نو فتنقطع ثانیه، نو دویمه کې انقطاع راغله، و تناهي او دویمه متناهي شوه. نو د دویمه چې متناهي شوه چې دا سلسله ناقص ده، ويلزم منه تناهي الاولى، د دې نه تناهي د اول چې دی هم لازمیږي.
تناهی دا اول څنګه لازمیږي په دې طریقه باندې لانها لا تزيد زکه دا اول نه سوا کیږي علی ثانیه په دویم باندې الا بقدر متناهن مگر په قدر متناهی سره والزائد علی المتناهی او زائد په متناهی باندې بقدر متناهن يكون متناهيا بالضروره زائد په متناهی بقدر المتناهی هغه متناهی بالضروره خامخا وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجودين بسته چا سره پری ها نشته